بعض ګناهونه داسې دي چې دا نیک اعمال دله ختموي، دا نیک اعمال به دله ختموي. او په دې کې ورته یو حدیث ووایم او ډېر عجیبه حدیث دی. ثوبان رضی الله عنه حدیث دی، وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي لأعلمن أقواما من أمتي، وایي ما ته د خپل امت کې داسې قومونه او داسې خلک معلوم دي یأتون یوم القیامه بحسنات، د قیامت په ورځ به ورسره ډېر ښې نیکیانې راځي، سمې نیکیانې به ورسره ټولې به راوړي. ښه دا نیکیانې به څومره امثال جبال تهامه، تهامه یو غر دی، غټ غر دی، وایي د دې غر عمره نیکیانې به دوی راوړي. الله سبحانه وتعالی به دا نیکیانې د ده را داسې والوځي لکه مالوچ چې الوځي، هباء منثورا، بالکل به له دا نیکیانې ختمې کړي. قال ثوبان، نو ثوبان رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، یا رسول الله موږ ته بیان کړه دا څوک دي، موږ ته اوصاف وښایه چې موږ ته ځان لرې ساتي. الا نكون منهم ونحن لا نعلم، داسې نه چې موږ هم په دغه کسانو کې او موږ ته پته نه وي. کله چې دا حدیث مو ووایي که ستاسو په زړه کې ایمان و تاسو ویښ ستاسو په زړه کې به هم دا سوچ راغلی چې داسې نه چې موږ په دغه خلکو کې نه یو. ثوبان رضی الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دا وویل، رسول صلی الله علیه وسلم اما انهم اخوانکم ومن جلدتکم، ستاسو وروڼه دي، وایي ستاسو به انسانان دي، د خاورو نه پیدا دي، یو شی. خو یا رسول الله څه وجه ده چې د دوی دا دومره غټ غټ اعمال به تباه کېږي؟ دې سبب ته یې غوږ کېږده، دې سبب ته یې غوږ کېږده ته به اریان شي. او ډېر ملګري به دلته دا حدیث اول پرې راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ولکنهم اقوام، وایي په دغه قومونو کې مرض دا دی اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها، کله چې دې او الله یوازې شي، یعنې د ده سره نور انسانان او مخلوق نه وي، نو بیا د الله د پولو خیال نه ساتي. دا حدیث ما ابن ماجه راوړی. مثال ورته دا درکړم، دا موبایل دی، دا غټ موبایل نه سبا دا چا سره دي، په دې کې فیسبوک دی، په دې کې یوټیوب دی، په دې کې ټویټر دی، په دې کې واټساپ دی، په دې کې غټې قیسې. څکه د پلار مخکې به کې فلم ګورې، چې کلي ته لاړ شي د بچو په مخکې به کې چې ته یوټیوب دې کولاو کړی دی چې انډیا فلم به کې ولګي، فیسبوک کې چې د غلط څه کتل د بچو په مخکې، بچو په مخکې ګورئ، څوک د بچو په مخکې غلط څه ګوري؟ نه ګوري کنه، د استاد په مخکې، مولوي صاحب په مخکې خو بالکل نه ګوري، د عالم په مخکې، شیخ په مخکې، نه 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 نه. او چې کله دی والله یوازې شي او د شپې له تیاره راشي او دې په ځان باندې کمبل راواړوي، بیا یې کوي که نه یې کوي؟ بیا یې کوي. دی په خوله باندې دا نه وایي، دا خبره ته کومه چې دی ګوره په خوله باندې دا خبره نه کوي دا کومه چې زه کومه، خو د دې د حالاتو نه دا معلومیږي چې دی دا ویل غواړي وایي په هر څه کې ماته سپک چې دی هغه رب العالمین ښکاري، والعیاذ بالله. داسې دا یو سړی ما ته وایي چې څنګه داسې ده، دلیل پې سره، دلیل پې دا دی که دلته الله قدر کول، الله به مخکې به دا ګناه نه وی کړی که نه، د پلار قدر ورسره شته دا به مخکې کوي نه یې کوي که نه، د مور قدر شته دا به مخکې نه کوي، د استاد قدر شته به مخکې نه کوي، د بچو قدر شته به مخکې نه کوي، د رب العالمین په مخکې کوي، خو قدر یې نشته که نه. ما لکم لا ترجون لله وقارا، ای قومه څه چلې تاسو له چې د الله عزت نه کوئ، د الله احترام نه کوئ، د هغه قدر نه کوئ، چې کله یوازې شي بیا به ګناهونو باندې ستاسو بریک نه لګي. د انسانانو دومره قدر کوي چې رب مخکې ته ګناه نه کوي. او دا خبرې له زه زور په دې ورکوم ځکه چې دا موبایل نن سبا د هر سړي په جیب کې پروت، والله بالله ثم تالله 3 قسمونه زه خورم چې کله یوازې شي بیا په هېڅ شي باندې بریک نه لګي، بیا فلمونه هم ګوري، بیا سندرې به اوري، بیا د زنانو سره خبرې هم کوي، بیا فحش تصویرونه هم خورئ. او چې کله د نورو خلکو په مخ کې شي نو بیا به ده په ټلۍ باندې څه لګولی، په ټلۍ باندې به تلاوت لګولی، او په سکرین باندې به په شاشه رئیسیه باندې به څه لګولی، د الله نوم به یې لګولی، یا به یې د کعبې تصویر لګولی. او رب العالمین په مخ کې عثمان بن عفان رضی الله عنه د هغه مبارکې دا راځي چې ما چې ته د خپل عورت ته کته نه دي کتلې، ما چې اسلام قبول کړی. چا ته پوښتنه وکړه عثمان ډېر ګران کار دی نه، دا ټول ژوند ته تېره و، عورت ته نه ګورې، ولې نه ګورې؟ هغه ویل د الله نه حیا راځي، الله راته ګوري، زه خپل عورت ته څنګه وګورم؟
زه د پلار په مخ کې خپل عورت ته نشم کتلی، د مور په مخ کې نشم کتلی، د بچو په مخ کې نشم کتلی. رب العالمین راته ګوري بس بیا حیا راشي. دا حیا د ګناهونو د لاسه ختمېږي بیا. او کله چې یو سړی یوازې شي د تقوادار او د نیک انسان، د ده یره د رب العالمین نه ښه ډېره شي. د رب العالمین نه یره څه شي؟ ښه ډېره شي. او واقع به تاسو ته معلومه وي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په خپل خلافت کې د شپې به ګرځېدو او د احوال به معلومول. نو په یو کور باندې تېر شو او په هغه کور کې یو جنۍ د خپلې مور سره لګیا دی، د پۍ مبارکې هغه به دا پۍ خرڅول. د مور ورته وایي چې لور دا پۍ ډېر لږ دي، اوبه پکې واچوه. د مور ورته وایي اوبه پکې واچوه. او امیر المؤمنین خو ته د شپه ده، امیر المؤمنین څه خبرې؟ امیر المؤمنین دا پابندي لګولې وه چې په پیو کې به اوبه نه میلاوه. نو دې لور ورته ووایي او دې ته غوږ کېدی، دې لور ورته ووایي مورو که امیر المؤمنین اوده دی، خو د امیر المؤمنین رب خو اوده نه دی که الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. امیر المؤمنین رب خو نه اوده کېږي. عمر بن خطاب دا خبره واورېده او بیا کور ته راغی، خپل زوی ته یې ووایي داسې یو کورمه مې لیدلې ده او داسې جنۍ ده، دا تاله غواړم، ډېره دینداره جنۍ ده. هغه وایي څنګه پلار یې ته غواړې؟ ویې غوښته دغه ښځه د الله نه یره وه که نه، په دې زنانه کې په دې جنۍ کې د الله نه یره وه. دا زه راته وایم وګوره دا دومره د یرې حدیث دی که نه، دومره د یرې حدیث دی چې د قیامت وروسته رب العالمین ته ودرېږي او د غره په شان نیکیانې ته خپلې وینو نه د خندا به شین شي. خوشحالېږي به نه؟ خوشحاله به شي که نه. او یکدم رب العالمین ووایي چې د ده د اعمال والوځوئ، ختم یې کوي، ستا د زړه به نه چاودي. لکه دا خو چې د سړي د خلک ووایي د ملا تیر مات شو، دې ته وایي د ملا د تیر ماتېده، چې ستا هغه ټول کوشش لاړ ختم شو. د څه د لاسه چې یوه شپه ته په کمره کې ناست وې او توره تیاره وه او مخالف فلم دې کتو، د زنانه سره دې خبرې کولې. نو دا د ګوره زما د زړه نه نصیحت دی چې څنګه چې د رب العالمین بندګي د خلکو په مخ کې کوئ، دغه شان به یوازې کوئ، په پټه کوئ. مؤمن دغه او د خپل رب دې قدري چېرته ونه کړي. هغه هر ټیم ژوندی او تعیني د انسانانو خو پناه کېږي که نه، رب العالمین پناه کېږي چېرته؟ نه پناه کېږي، هغه خو همیشه تعیني.